زما عزتمندو مشرانو زموږ استادو د پاره د خوشاله یو بهترینه موقع ده چې الله تبارک وتعالى د حضرت مولانا قاری نور الحق صاحب او د قاری رحمان الله او د امرګری د غي په وساتت سره د خپل مجلس نن لګیدلې دا د قران کریم د ناظرین د ختمونو د قران کریم په حواله سره ما تاسو ته یو آیت مبارکه تلاوت کو او بعضی احادیث مبارک ما تاسو په خدمت کې تلاوت کړل لہذا چې تاسو د ټولو توجه ما طرف ته نو ان شاء الله د شورو نه تر اخر پورې پورا خبره باندې تاسو پوه شئ ان شاء الله زمای زموږ مشرانو الله تبارک وتعالى دا قرآن کریم چې کوم نازل کړي دا قرآن کریم د الله پیغام دی څه شي دی اوچا تواسره څه شي دی د الله پیغام دی د الله پیغام په دوه قسمه دی یو هغه پیغام دی چې باغې کې الفاظ هم د الله دی او باغې کې مراد هم د الله دی او یو هغه پیغام دی چې باغې کې الفاظ د الله نه دي صرف مراد پکې د الله دی هغه پیغام چې باغې کې الفاظ هم د الله دي مراد هم د الله دی هغه ته قرآن ویلېږي او هغه پیغام چې باغې کې مراد د الله دی خو الفاظ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دي هغه ته احادیث مبارکه ویلېږي او دا دواړو باندې زموږ ایمان دی په قرآن هم زموږ ایمان دی او په احادیث هم زموږ ایمان دی او په قرآن هم زموږ ایمان دی او په احادیث باندې زموږ ایمان دی قرآن هم د الله پیغام دی او احادیث هم د الله پیغام دی الله تبارک وتعالى د قرآن په ژبه کې د قرآن کوم عظمت بیانوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژبه کې د قرآن عظمت څه بیانوي دا هغه یو څو خبرې ستاسو خدمت کې په پیش کوم او بیا به اجازه تاخلم ان شاء الله نو مرګري دا متوجي شو دا خبره دماغو کې کېږي الله په قران کریم کې د قران د عظمت لپاره تقریبا سلويخ مضامین بیان کړي د قران د عظمت لپاره په قران کریم کې الله د قران کاملیت بیان کړي دي الله د قران لارې کېدل بیان کړي الله د قران د هدایت والا کتاب کېدل بیان کړي الله د قران د مرکز هدایت کېدل بیان کړي الله د پیغمبر د رالیږلو مقاصد د قران کریم بل ته خودل دا ګرځولې د قران کریم الله تبارک وتعالى کافرانو ته او ټول منکرینو ته یو چیلنج ورکړی قران کریم د مسلمانانو او د متقینانو لپاره د هدایت یو ذریعہ ده دا الله په قران کې بیان کړی غرض دا چې مفتی شفیع صاحب په معرف القرآن کې دا سي تقریبا سلويخ مضامین بیان کړی چې د قران کریم سره هغه متعلقه دي هغه کې صرف تاسو ته دا یو آیت مبارکه تاسو ما تلاوت کو الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه الف لام میم علماء کرام فرمایي چې دا حروف مقطعات دي او حروف مقطعات دا د الله تر طرفه د ټولو کافرانو ته چیلنج دی تاسو مسلمانان د الف نواله تر یا پورې دا ټول حروف استعمالوي کني استعمالوي عربي د الف نواله تر یا پورې هغه حرف دی ک کتاب دې نه جوړ شو نو ته به معنی کې چې دا کتاب دی لا ریب دې نه جوړ شو معنی به څه کی ترجمه به څه کی چې بده کې شک نشته فيه چې بګراوي فا یا او ها معنی به کې چې بدی کی لا ریب شک نشته فيه بدی کی نو الله تبارک وتعالى د الف لام میم په ذریعہ سره ټول دنیا کافرانو ته ټول د قران منکرینو ته دا چیلنج ورکو او ما حروف چې تاسو خپل عربی کې دا خبرې کوي هغه حروف نه ما الف لام میم جوړ کړی دي
تاسو د قران مقابله څنګه چې د الف لام میم نشي